د عمران خان ټویټر اکاونټ نه یو ټویټ شوی دی چې غدار کون. اوس د دغه ټویټ په وجه باندې عمران خان ته مسله هم جوړېدی شي او د غدارۍ کیس په هم جوړېدی شي. مکمل تفصیل در سره شریک کوم چې ټویټ چا کړی دی. اف ای والا باقاعده د انویسټیګیشن شروع کړی دی. اډیالا جیل کې عمران خان سره ملاقات هم شوی دی تفتیش د پاره چې دا ټویټ چا اول کړی دی. عمران خان اف ای سایبر ټیم له څه جواب ورکړی په هغې باندې مکمل خبره کوو. خو بل غټ خبر دا راغلی چې پی ټی آی ته خلکو مبارکیانې ورکولې چې نن یو بل بینچ د سپریم کورټ جوړ شوی دی چې دغه بینچ په د پی ټی آی د مخصوص نشستونو فیصله کوي. سپریم کورټ کې ټوټل 14 ججز وي. 14 ججز وي چې یو جج بیمار او د 14 ججانو بینچ جوړ شوی دی. د دې سربراہ چې کوم دی قاضي فایز عیسی بوي دغه په سربراهۍ کې په دې کیس باندې فیصله کیږي. د پی ټی آی چې کوم مخصوص نشستونه وجي تاسو له پته را چې الیکشن نه پس پی ټی آی سره د بیټ نه خنه و نو غیله مخصوص نشستونه نو ملو او دغه مخصوص نشستونه په نورو پاټو باندې تقسیم شوي چې بیا د پی ټی آی وکیلانو باقاعده کیس شروع کو چې څنګه د پی ټی آی مخصوص نشستونه په نورو باندې تقسیمیږي. اوس هغه درخواست سماعت د لپاره مقرر شوی دی. څه فیصله پکې راځي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو د عمران خان چې کوم وکیلان دغه ډېر زیات په دې کیس کې اکټیو دي او په دې کیس کې به پی ټی آی ته برتري هم حاصلېږي. پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه واپس ملاویږي او دغه مخصوص نشستونه چې کوم په نورو پاټو باندې تقسیم شوي په هغې باندې د چا حلف اوچت کړو نو سپریم کورټ د هغه خلکو حلف چې کوم دی هغه نوټیفیکیشن دغه کړی کینسل کړی ریجیکټ کړی دی جي نو هغه سیټونه هغې نه واپس ایستلی شوي خو پی ټی آی ته واپس لا نه دي ورکړلی شوي. اوس دغه 14 ججز چې کوم دي د قاضي فیض عیسی په سربراهۍ کې به په دې کیس باندې فیصله کوي. جي اوس عمران خان په ټویټ باندې خبره کوو چې غدار کون. دا ټویټ د عمران خان د ټویټر اکاونټ نه شو. د عمران خان په ټویټر اکاونټ کې تقریبا زما خیال 21 میلیون خلک دي. جي 21 میلیون فالوور چې کوم دی عمران خان په ټویټر اکاونټ باندې لري. جي نو 1971 حواله سره دا ټویټ شو. 1971 کې چې کله پاکستان دوزایا شو مطلب پاکستان نه بنگلاديش جدا شو نو دا غي حواله سره دا ټویټ شوی دی چې اوس اف ای والا وایي چې دا ټویټ انټي سټیټ دی. د سټیټ خلاف دی، د ریاست خلاف دی. ماهرین وایي چې عمران خان سره په جیل کې آی پیډ هم شته، انټرنیټ هم شته. دا ټویټ عمران خان د جیل نه کړی. اوس که چېرې دا ټویټ عمران خان خپله کړی وي نو بیا په عمران خان باندې مقدمه جوړېدی شي او که چېرې عمران خان انکار کوي چې نه دا ټویټ ما نه دی کړی نو بیا عمران خان د مقدمې نه بچ کېدی شي. خو که چېرې عمران خان انکار کوي چې دا ټویټ ما نه دی کړی نو بیا اف ای والا وایي چې موږ به ټویټر ته خط لیکو چې د عمران خان د اکاونټ بند کړي ځکه دا هیک شوی دا بل څوک یوز کوي. دا عمران خان په خپله نه یوز کوي. دا خو دغه خبرې دي. جي اوس لفافه صحافیان دا کوشش کوي چې داسې دا پروف کړي چې دا ټویټ عمران خان په خپله کړی دی. که چېرې په خپله عمران خان کړی او عمران خان ووایي چې یو دا ټویټ ما کړی دی نو بیا په عمران خان باندې دی دا کیس جوړولی شي د غدارۍ. رفو حسن بیرسټر ګوهر نه عمر ایوب نه هم په دې کیس کې انویسټیګیشن به کیږي. رفو حسن دې حوالې سره ویلي دي چې دا اکاونټ چې کوم دی ټویټر د عمران خان دا بهر ملک نه چلی. جي عمران خان دې نه دی خبر. دا ټویټ چې چا کړی دی کله شوی دی دې نه عمران خان نه دی خبردار. رفو حسن ویلي دي کله چې ملک دوزایا شو مطلب بنگلاديش د پاکستان نه جدا شو نو هغه وخت کې حمود الرحمن چې کوم دغه په سربراهۍ کې یو انویسټیګیشن شو چې مطلب دا ملک ولې موږ نه جدا شو، د بنگلاديش ولې جدا شو، مشرقي پاکستان ولې د پاکستان نه جدا شو چې باقاعده یو انویسټیګیشن کولو چې دغه څومره هم معلومات را جمع کړي نو هغه ریپورت پبلک شوی نو. جي هغه ریپورت تر اوسه پورې سیکرټ ریپورت ته هغه پبلک شوی نه دی. نو د عمران خان اکاونټ نه چې کوم دا ټویټ شو چې غدار کون او ورسره د تصویران لګېدلو د مجیب الرحمن تصویر ورسره لګېدلو او د یحیی خان تصویر ورسره لګېدلو چې آیا د بنگلاديش چې د موږ نه بیل شو مجیب الرحمن بنگلاديش بیل کو نو دا مجیب الرحمن غداري کړې ده کنه دا یحیی خان کړی چې هغه ټایم د پاکستان او هغه ټایم هغه سره سود او اختراعات هغه سره لاس کیو. نو اوس ځکه اف ای هم ورغلی چې عمران خان انویسټیګیشن وکړي چې دا ټویټ تا په خپله کړی دی کنه ځکه دا ټویټ چې کوم دی د ریاست خلاف دی که تا په خپله نه کړي نو آیا د ستا په وینا باندې شوی دی. که چېرې عمران خان ووایي چې یو دا ټویټ ما په خپله کړی یا د ما په وینا باندې شوی یا د ما سوشل میډیا ټیم کړی نو بیا په عمران خان باندې کیس جوړېدی شي. که چېرې عمران خان وایي چې زه ته نیم خبر نو بیا په عمران خان کیس نشي جوړېدی خو بیا به اف ای والا د پاکستان چې کوم فیډرل انویسټیګیشن اتارټي ده دی به ټویټر ته خط لیکي چې دا اکاونټ چې کوم دی دا تاسو بند کړئ. په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.